الرحمن الرحيم إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم صدقت يا رب العالمين. الله رب العزت په دې آیاتونو کې اوس دا هغه خبره کوي د جنگ بدر خبره شروع وه. په دې کې د جنگ بدر هغه خبره کوي چې الله رب العزت فرمایي مسلمانانو ته وایي کله چې تاسو په یو کناره باندې وی چې هغه مدینې منورې ته نږدې وه، کوم طرف چې مدینې منورې ته نږدې و تاسو په هغه طرف باندې وی، او نور کافران چې هغه په هغه طرف باندې نږدې و کوم طرف چې د مدینې منورې نه لرې و، او کافران کوم چې قافله وه د تجارت دا و د جنګي اړخونه تاسو هم روان وی د دې طرف نه قافلې پسې هغوی د هغه طرف نه جنګ له را روانو، نو یو د مدینې نه لرې او تاسو خو نږدې وې، او بله ډله چې وه هغه لاندې روانه وه، کوم چې تجارت واله وه هغه په ګودر کې وه، د ګودر سره خوا کې تله. نو الله د هغې تذکره کوي. الله وایي ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، وایي که چېرته تاسو مشوره کړې وه په خپلو کې رایوځای شوي د یو بل سره مو وعده کړې وه چې هلکه په فلانکي تاریخ به جنګ کوو، نو بیا به کیدی شي تاسو په دغه کې سمې نه برابر شوي، سمې به نه برابر شوي، یو ډله به کیدی شي مسلمانان داسې وي چې هغې وي چې یاره جنګ نه کوو، نوې راوتې ده کوره، کیدی شي کافران یې اورېدلې وي نوې راغلې وي چې بله موقع به وګورو چېرته. نو الله رب العزت وایي نو تاسو ما اچانک چې دی ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، که چېرته تاسو وعده کړې وي مشوره هم کړې وي خپلو کې، نو بیا به ستاسو په دې ټیم کې په دې وخت کې ستاسو به اختلاف راوچت شوی وي. والله وایي داسې مې ونه کړئ، ولکن لیقضي الله، لیکن د دې دپاره چې فیصله وکړي الله رب العزت د یو کار کانه مفعوله، د هغه کار چې هغه واقع کیدونکی دی، چې هغه قابل د کیدو دی، نو الله رب العزت د هغې فیصله وکړه او څه وکړه ولکن اذا دخلکم الله فی القتال بغتة ادخلکم الله، وی لیکن الله رب العزت تاسو لره داخل کړه په جنګ کې بغتة ناڅاپه، تاسو نه غوښتل چې ځکه تاسو روان د تجارت قابلې پسې وې، هغوی د بچو دپاره را روان و، تاسو خدای پاک ورسم کړئ مخامخ یې کړئ او جنګ وشو. ورنه په قابله کې ډېر خلک وو چې هغوی ابوجهل ته چغې والې چې جنګ نه کوو زمونږ قابله بد شوه، بس څه کړو نه به څه خیر. نو الله دا خبره کوي او وایي بیا الله وایي لیهلک من هلک عن بینة، وایي دپاره د دې چې هلاک شي هغه څوک چې هغه په علم د الله کې هلاک دي، دپاره د دې چې هلاک شي هغه بنده چې هغه په علم د الله کې هلاک دي، تاسو ته لا پته نشته، یا دپاره د دې چې کافر شي هغه کافر علا وجه البصیرت، د بصیرت د وجه کافر شي چې په اوتو بوتونی چې د حق او باطل ورته معرکه مخې ته وشي،
دته پته ولګي چې دا سخت کفر دی او دې په دې کې بیا د بصیرت ته وجې لګیا شي نو بس کوي بیا کفر او دی ویحیا من حی عن بینة چې دا کس مسلمان شي و علی وجه البصیرت مسلمان شي چې دته دا پته ولګي چې دا اسلام حق دی هر څه ورته په مخامخ باندې وشي پس د دې په اسلام باندې علی وجه البصیرت لګیا شي نو چې کفر هم کوي نو چې سم کفر کوي د ابوجهل په شان او چې اسلام راوړي نو چې بیا د ابوبکر په شان او د منځ کې د قاضي صاحب خبره وي د منځ کې د ابی چې پکې وي دا د خر بچي دا منځ کې د دې وجې به حضرت شاه عطاالله شاه بخاري رحمه الله فرمایل وایي هغه چې دی که مسلمانېږي نو اسلام دا بلال په شان خوښ کوي او اسلام چې دی دا د بلال په شان خوند کوي او کفر چې دی نو وایي دا د ابوجهل په شان خوند کوي نو صفا خبره سپاره چې یو طرف ته یا شه مؤمن یا شه کافر دواړه کېدلی نشي زړګي د یو د دوه مینې ځایېدلی نشي په اخلاص سره کار کوه یو طرف ته دوه طرف ته مه ډنګېږه چې تا ته ویم چې تا له راشم چې دي د تا سره یم او بل ته یم چې ورګرم چپې ورځپې سړیا سې ورته یم نه یو طرف ته خبره کوه یا د مسلمان سره یا د کافر سره یا د مسلمان سره معاهده کوه هغه په یو لیک کې او په یو څه بل څه کې رایوځای کوه او یا د کافر په ډله باندې ودرېږه نو چې د هغه د ډلې نه راوځي ته مړ شوې مردار کیسه دې ختمه ده خلوص فن ہے دلیل کمال صاحب فن خلوص فن ہے دلیل کمال صاحب فن مقام مرگ وہی ہے جہاں خلوص نہیں کہ چرتا خلوص نشتا تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا کہ چرتا اخلاص بھی الدستا کامیابی ده کہ اخلاص کی سطح ختم شوا بیا لو بغوان الله رب العزت وی چې صفا چې د وضاحت شي هر څور تخکاره شي چې دای نه پس یا اسلام طرف ته یا کفر اذ انتم بهغه وخت کې چې تاسو بالعدوة الدنیا په هغه کناره باندې چې هغه نږدې وه مدینې منورې ته وهم او دغه کافران جنګېدونکي جنګ والا کافران بالعدوة القصوى په هغه طرف باندې و چې هغه ابعد طرف باندې و چې هغه لرې وه د مدینې منورې نه والرکب اسفل منکم او هغه قافله تجارت والا لاندې ستاسو نه وه ولو تواعدتم او که چېرته تاسو وعده کړې وه د یو بل سره که تاسو مشوره کړې وه د یو بل سره لاختلفتم نو خامخا به اختلاف راغلی و ستاسو فی المیعاد په وعده کې ولکن لیکن یقضي الله د پاره دی چې فیصله وکړي الله رب العزت امرا د کار کان مفعولا چې هغه قابل د کېدو دی دا جنگ فیصله وکړي چې قابل خامخا به کېږي د حق او د باطل معرکه به کېږي الله وایي چې قابل د کېدو دی لیهلک د پاره دی چې هلاک شي من هغه څوک هلاکه چې هغه هلاکېدل غواړي خپل لیهلک د پاره دی چې هلاک شي هغه بنده چې هغه هلاک دی په علم د الله تعالی کې عن بینة پس د بصیرت نه ویحیا او چې ژوندي شي من هغه څوک حیا چې ژوندي دی په علم د الله تعالی کې عن بینة پس د بصیرت نه او مسلمان شي هغه کس اسلام باندې قائم دائم شي هغه کس رستو دته چې پته ولګي د اسلام د حق او د باطل د معرکې نه او په دې باندې دی علی وجه البصیرت استقامت اختیار وان الله یقینا الله رب العزت سمیع اوریدونکی دی علیم علم والا دی الله رب العزت اوریدونکی علم والا دی بیا الله رب العزت وی اس په هغه وخت کې یریکهم الله چې وګدل الله رب العزت تا دوی فی منامک په خوب ستا کې قلیلا لږ دا جماعت درته لږ وښودو تا ته الله رب العزت لږ وښودل اس په هغه وخت کې اتقیتم چې الله رب العزت تا ته لږ وښودل ولو اراکهم که چېرته تا لیدلی وي دي لره کثیرا ډېر لفشلتم نه تاسو به بېزړه شوي وې ولتنازعتم او اختلاف هم کړی دی فی الامر په دغه معامله کې په دغه کار کې ولکن الله لیکن الله رب العزت سلمتم
سالم وساتلې تاسو د جنگ جګړې نه په دغه کار کې انه یقینا دغه الله تعالی علیم علم والا دی بذات صدور برازونو د سینو باندې الله رب العزت عالم دی براز د سینې باندې الله رب العزت عالم دی براز د سینې باندې اوس الله رب العزت وی چې تا ته مې په خوب کې وښودل چې دا خلک لږ دي ولې د پیغمبر خوب چې دی هغه خلاف د واقع نو د دې وجې امام فخر الدین رازی رحمه الله چې لوی فلسفي لوی مفسر لوی محدث د زمانې امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه فرمایي چې یو د خوب صورت کې او یو حقیقت کې یو تا یو خوب ولیدو په ظاهره باندې او یو د هغې حقیقت کې څه ته چې موږ تعبیر وایو نو دا تعبیر د خوب رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ما ولیدل چې لږ شانتې جماعت دی او موږ پرې حمله وکړه نو تعبیر یې دا و چې موږ ته به فتحه میلاویږي موږ ته به فتحه میلاویږي نو د دې نه معلومه دا شوه چې خوب له تاثیر په زندګۍ کې وي خوب له اثر په زندګۍ کې وي هر چې نوې خلک دي او هغه ته انکار کوي نو غریبانان په څه باندې پوهې نه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د بخاري شریف حدیث دی وی لم یأتی من النبوة دا مسئله زده کې ها ذهن کلو ساتي دې خوا توجه ساتي لم یأتی من النبوة الا المبشرات قالوا وما المبشرات یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الرؤیا الصالحه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وی د نبوت دروازه بنده ده وی د نبوت نه څه پاتې نه دي الا المبشرات مگر زیرې پاتې دي خوشخبرۍ پاتې دي نو صحابو تپوس کو یې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا خوشخبرۍ څه شی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وی دا ښکلي خوبونه دي نیک خوبونه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د نیک خوب متعلق د بخاری شریف حدیث دی او د مسلم شریف صحیحینو کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الرؤیا الصالحه جزء من 46 جزءا من النبوه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا خوب چې د نیک دا د نبوت شپږ څلوېښتمه حصه ده 46 حصه د پیغمبرۍ یعنې د هغې هغه ادنا مقام دی د هغه وحي تا ته چې دی په دې سره زیری میلوي بیا دا ولې لیدلي کېږي دا خو د فلاسفو پکې ځان د کیسې پیسې سره ښه او بد خوب متعلق بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاري او مسلم شریف حدیث دی وی الرؤیا الصالحه من الله ګوره د پیدایش د خوب خلقت چې دی دا الله رب العزت کړی دی د خوب پیدایش چا کړی دی الله رب العزت کړی دی بیا کله کسب بنده بیا کوي د یو څیز پیدایش الله وکړي کسب یې بنده کوي نو کله بیا دا خوب چې دی دا د الله د جانب نه وي او کله دا خوب چې دی دا د بنده دا چې دی دا د شیطان د طرفه او کله خوب دا د نفس د طرفه درې قسمه خوبونه یو انسان په یو کار کې مشغوله وي نو خوب کې بیا دغه وي په یو څیز باندې سوچ کوي چې پلانکي څیز سره لکه د چا پیسو سره ډېره مینه د چا دنیادارو سره ډېره مینه د چا څه سره نو په خوب کې ویني او د چا خوبونه چې هغه د الله د جانب نه یې او د چا هغه چې دي نو په بدعملو کې اخته نو شیطان ورسره تعلق دی هغه خوبونه وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې کله تاسو خوب ووینئ ښه نو دا د الله د جانب نه دی او چې خراب ووینئ نو دا د شیطان د طرف نه دی خراب مکروه خوب ووینئ نو دا د شیطان د طرف نه دی نو تاسو چې د دې اثر ختمول غواړئ نو په ګس طرف باندې 3 پیریتو کې د دې اثر به ختم شي د دې اثر به ختم شي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې کله ته دغه شان خوب ووینې نو د هغې اثر چې ختمې چې خراب خوب وي نو ګس طرف ته به 3 پیریتو کې دې سره به د هغې اثر ختم شي او د شیطان نه به
پناه وغواړي په چا سره په الله سره د الله په پناه کې به راشي. بیا رسول الله دا شیطان چې دی د هر چا شکل اختیارونی شي، حتی چې په بعضې صورتونو کې دی تا ته خوب کې دام ویلی شي چې زه ستا خدای یم او زه ستا رب یم، خو دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم شکل دا نشي اختیارونی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل فی صورت رواه بخاری والمسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی چا چې زه ولیدم نو د په حقیقت کې زه ولیدم. اوس هغې کې بیا خبرې شته چې د په داسې شکل ولیده چې هغه دا کتابونه د هغې مطابق نه وي وغیره، هغه بیا ځان لباس دی به چلته راشي، خو د په حقیقت کې زه ولیدم. دا به د ده عمل وي چې ده ته په بله څېره کې وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په حقیقت کې زه ولیدم. اوس ښه خوب چې ته وینې او بد وینې، نو په خوب کې د خوراک ډېر لوی اثر وي چې ستا خوراک څومره حلال وي، ته د حلالو خیال ساتې، د بل حق نه لاندې کې، د بل پیسې دې نه ګیرې کړې، د بل مال دې نه ګیر کړې، د بل جیداد دې نه ګیر کړې، او د حلالو تمیز کې او د حرامو نو بیا به ستا خوب سم. بیا چې کله ته خراب خوب ووینې او ښه خوب چې ووینې دا یې خو به تعبیر وباسي، دا یې به تعبیر وباسي. خراب خوب ووینې نو په ظاهره چې دې احادیثو کې د هغې د بیانولو نه منع راغلې ده. ظاهرا چې ته وګورې وجه بیا وروسته ویم چې ولې راغلې ده، خو چې خراب خوب ووینې نو د هغې د تعبیر دپاره ویلې دپاره هم منع راغلې ده ظاهرا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی تر څو چې یو کس دا خراب خوب نه بیان کړی نو تر هغې پورې دا د مارغانو د خپو پورې نښتي یا ویزان وي. دا ترمذي شریف حدیث دی. وی دا هغې پورې اویزان وي چې کله دې دا خوب بیان کړي نو هغه نتیجه په ده پورې ونښلي، هغه نتیجه په ده باندې واقع شي، ورنه که دا خوب خراب وي د دې اثر په ده نه ظاهرېږي تر څو چې ده دا خوب بیان کړي. بیا اوس دا به بیانې چاته، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوه قسمه خلکو ته به چې دی خوب بیانې. یو به عالم ده چې هغه په تعبیر پوهېږي، هر عالم هم نه، د تعبیرونو زیات تر تعلق ده د تصوف سره، نو دا چې صاحب رای وي ترمذي شریف وایي، او چې هغه خوب هغه عالم وي، او بله ورسره چې ستا هغه نیک وي، ستا دپاره نیکي خوښي، ستا خاص ملګري وي، ستا نږدې کس وي، نو دغې دواړو ته ویلی شي. د دې نه علاوه بل چا ته خوب مه وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل عادت مبارکه دا و چې د سحر مونځ به یې وکړو، نو د هغې نه پس به بیا خلکو طرف ته مخ راواړو، وی که چا څه خوب لیدلی نو ووایه، بیا به ورته هر چا خپل خوب وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې تعبیر راوباسي. اوس دا بد خوب دا ویل ولې منع دي؟ هسې نه دا ښه خوب ولې نه وي، که چا یې تعبیر بد وباسه نو ځینې تقدیرونه دا معلق وي، حساب وي، که چېرته د بلانکي دا چل وکړه نو ده سر به دا چل کېږي، دې ته معلق تقدیر ویلی شي. نو که د دې خوب چا تعبیر خراب وکړه نو هغه تا پسې وخته. وجه پکې دا ده چې د تعبیر نه به ځان لرې ساتي، د هغه کس چې هغه به بد تعبیر درته وکړي. په دې وجې دا اوس خیره خبره په داسې تعبیرونه بعضې داسې چې تا ته څوک هم وایي نو موږ ورته چې بس هلکه صدقه ورکړه. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې عذاب په یو څو څیزونو سره سړی ته بچ کېږي. یو د نیکانو په ناسته سره چې په کومه معاشره کې نیک سړی وي، په کوم ځای کې چې دی استغفار ویلی شي ډېر، هغه خلک د عذاب نه بچ کېږي. او کوم ځای کې چې صدقه کوم کسان صدقه ډېره ورکوي دی به د عذاب او د مصیبتونو نه بچ کېږي. بیا نور په دې کې بیا بلا خبرې دي، خو دا د اوس نه دا پر نه دي، دا یوسف علیه السلام، حضرت دانیال علیه السلام، دا ټول داسې سلسله را روانه دي، باقاعده د خوبونو تعبیرونه ویلي دي. د دې وجې علامه ابن سیرین بیا زموږ په امت کې بیا بلا لوی خلک تېر شوي دي. علامه ابن سیرین صاحب ته پکې ډېر کمال حاصل و. علامه ابن سیرین رحمت الله علیه فرمایي وایي چې کله د
شپې په سر کې خوب وویني نو د دې نتیجه په 5 کالو کې هم راښکاره کېدی شي چېرته به راښکاره کېږي که په منځ کې ویني په 5 میاشتو کې تا ته نتیجه میلاوېدی شي او که په آخر کې ویني سر ته نږدې ویني نو بیا یې په 5 ورځو کې هم تا ته نتیجه میلاوېږي دا دې څوک دا ونه ګڼي چې ما دا واغه نه چې بد وویني الله رب العزت ته متوجه شه د دې وجې وایي چې دا کله بد خوب ولیدي کتابونو کې راځي نو دا هم د الله احسان وګڼه چې ستا یو بد عمل دی او تا ته پې تنبیه میلو شو د الله طرف ته متوجه شه او چې کله ښه خوب وویني نو بیا هم د الله شکر ادا کړه بیا هم د الله شکر ادا کړه نورې پکې بیا بلا وجې دي نو تعبیر به هم هر چا نه به نه غواړي ځکه چې په دې کې معمولي کیسو کې تعبیرونه بدلېږي علامه ابن سیرین رحمت الله علیه له څوک راغی وایي دا کټ لاندې مې اور بل دی خوب مې ولیده ورته وایي او یله وایي لاندې ځای راوکنه په هغې کې خزانه ده هغې چې راوکنه سته خزانه وه بل کس والله راغی هغه ورته وایي دا کټ لاندې مې اور بلیږي هغه د څه بله خبره وکړله وایي دا چل وکړه بل کس راغی ورته دا کټ لاندې مې اور بلیږي کسان ورسره ناست دي هغه ته دا خبره وکړه یاره کډه راوباسه وایي چت راغورځېږي هغه چې څنګه کډه راوباسه چت راغورځي د بادشاه خوب به ځان له تعبیري د وزیر به ځان لي د عام رعیت به ځان لي د ښځو د بیا د واده کړو بلا ځینې وخت به کې د خوراکونو پورې کیسه ځي احتیاط پکار دی په دې څیزونو کې بعضې خلک په جمع کې وي یو خوب مې لیدلې په جمع کې به وي بل به ورته مړه ترې خو دا تعبیر دی که نو حدیث ته وایي چې بس چا وایي چې ویې خانده چې دغه تعبیر دی نو بس بیا ګرځه دغه تعبیر او بعضې خلک ته به ورله تعبیر وباسې ستا نه پس به بیا ګرځي بل ځای به تعبیر ګوري ظالمه چې ستا بچا اعتباري په هغه تعبیر وباسو چې تعبیر ووته بس دغه تعبیر یې چې بیا ګرځه او بعضې وخت د حالاتو مطابق د خاندان مطابق د کور مطابق د کس مطابق تعبیر کېږي زندګۍ ته به ته وګورو داسې ډېر شي دا اوس مونږ سره په نږدې وخت کې دا یو معامله وشوه داسې په خدای کې دا اوس 2-3 ورځې مکه چې څو مکه مطابق چې څه خوب لیدلي مکه شان کیسه لرې ځای نه یې رنګ کړ مکه شي دا خوبونه داسې مه ګڼئ لږ احتیاط کوئ په دې څیزونو کې هر یو څیز د احتیاط کې د خندا هر څیز نه دی خلک هر څیز نه لوبه جوړوي او ځینې خلک هغه بیا بالکل صرف په خوبونو رواني صرف په دعاګانو رواني دوا کوه مونځ اودس نشته صرف په خوبونو رواني دا خوب مې لیدلی هغه قاري صاحب وایي زما والد صاحب له به یو کس ډېر راغلی وي چې جي رسول الله صلی الله علیه وسلم مې په خوب کې ولیدل دیګه یو ورځ مې ورته وي خطیب صاحب یو ورځ ورته زما والد صاحب وایي چې ما هم بېګا رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب کې لیدلی وایي ما ته وایي چې د پلانکي ته دا ووایه چې زما د مینې او محبت دعوې م کې دا ګیر هم لږه پرېږده ما ته خو دا وکړي داسې صرف په خوبونو باندې زه نه چې کوم ځای کې صحیح وي لیدلي وي د دې وجې زموږ علما لیکي که یو کس ډېر ګناهګار او تا ته ووایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ووینم ته به ورپسې خاندې نه دا به ورته نه چې نه دا څنګه کېدی شي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم کېدی شي امداد الله مهاجر مکي رحمت الله علیه باره کې راځي هغه به چې چا ته دعا وکړله نو هغه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار کو چې ورته وایي چې دې لپاره راته دعا وکړه یو پیرې یو کس ته نوجوان ته دعا وکړله هغه راغی او بیا امداد الله مهاجر مکي صاحب ته وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مې خوب کې ولیده خو چې زه به مخکې کېدم هغې به راته شاکوله چې زه به ورتلم هغې به راته شاکوله نو امداد الله مهاجر مکي صاحب عام کس نه و د قاسم العلوم والخیرات قاسم نانوتي صاحب پیرو د رشید احمد گنگوهي رحمه الله پیرو د حافظ ضامر شهید رحمه الله پیرو لوی ده د مولانا عبدالغني رحمه الله چې ډېر خاص شاګرد و هغه ورته وایي بلکې د شاه صاحب د علومو مجموعه وه په هغه ټیم کې نو هغه ورته د باطن د علومو دغه ورته وایي داسې ورته امداد الله مهاجر مکي صاحب چې دې کله لار توجه یې ورنه کړه مریدان ته ویل ته بس لږ تحقیق وکړو چې هغوی ورپسې تحقیق وکړو هغې راله هغوی ورته وایي دا خو شیعه وو دا خو شیعه وو وایي د صحابو باره کې بد رد وایي د هغې نه پس به بیا هغه چاته دعا نه کوله داسې دا خوبونو کې ډېر لوی اثر احتیاط پکار دی بعضې څه اس په هغه وخت کې یریکهم الله چې وښودل الله رب العزت ته ته دوی فی منامک په خوب ستا کې قلیلا لږ ولو اراکهم او که چېرته تا لیدلي وي دي لره کثیرا ډېر رسول الله صلی الله علیه وسلم له زنانه راله ام فضل
رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر خراب ځنې و خراب خو به تعبیر یې ډېر کړي. دا اوس موږ یو کس سره ناست او بیا د هغه مړی وخت یې شوی د هغه مړی 6 میاشتې پس رېښتو هغه شان پروت و چې څنګه څه وجه پکې راغله نور بلد هغه سره ناست نو د هغه یو مرید خوب لیدلی وایي په جومات کې مې غول کړي هغه ورته وایي ذکر نه پاتې شوي ذکر نه چې هغه ورته او ذکر نه پاتې ام فضل رسول الله صلی الله علیه وسلم نه راغله وایي چې ډېر خراب خوب مې لیدلی ورته وایي څه دې لیدلی وایي نشم ویلی ډېر خراب دی وایي څه دې لیدلی وایي خوب کې مې ولیدل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدن مبارک ټوکړه چا کټ کړو زما غېږ کې ډېره وي نو هغه ټیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق دا مشهوره وه چې یهودیان ورته سازش جوړ کړی دی او شهید کړي نو وایي دا مې ولیدل ورته وایي دا خو ډېر ښه خوب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه وایي زما د بدن ټوکړه چې د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها هغې له به خدای پاک بچي ورکوي زوی به ورکوي او هغه به ستا غېږې ته راځي ته به یې تربیت کړې ستا په غېږه کې به رالوی کېږي مکه شام خدای پاک حضرت حسن رضی الله تعالی عنه ورکړ او هغه بیا د ام فضل په تربیت کې رالوی شو خوب څنګه او تعبیر یې څنګه ولو اراکهم که چرته تا لیدلي وي ډیلره کثیران ډېره فشلتم نو تاسو به چې دي په جګړه کې اخته شوي وله تنازعتم او منازعه به هم کړې وه تنازع به هم کړې وه جګړه به هم کړې وه او یا لفشلتم تاسو به بزدله شوي وې او جګړه به هم کړې وه فی الامر په خپل په دغه معامله کې ولکن الله لیکن الله رب العزت سلمتم سالم او ساده تاسو لره نو یقینا دغه الله تعالی علیم پوه دی بذات الصدور پر رازونو د سینې باندې وإذ یریکموهم او کله چې وښودل الله رب العزت تاسو ته دوی اذ التقیتم په هغه وخت کې چې تاسو مخامخ شوئ فی اعینکم په سترګو ستاسو کې قلیلا لږ تاسو ته وښودل نه یې درته لږ وښودل ویقللکم او تاسو یې لږ وښودې فی اعینکم په سترګو د هغوی کې لیقضي الله دپاره دی چې فیصله وکړي الله رب العزت امرا د یو معاملې کانه مفعوله چې کامل ده پوره کېدو ده وإلی الله او دغه الله رب العزت طرف ته ترجع الامور واپس کېدلي د ټولو کارونو